ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پر رڼا کې سوال او دغه په جواب کې زمونږه یو رور دی او اغلی کلی دی چې مفتی سے محترم از ډیر زیات غبراویګما جړار لرازي او داسې ګیدرنګ محفل اجتماع او وغیرہ کې نشم تلای ململو دوستانو سره چرته نشم تلای یعنی غبراهټ را باندې راځي زیات کسانو منځ کې کېناستای نشم یا چا سره غړېدای نشم یا چا په مخ کې خبره اظهار خیال نشم کولای یو وهمي بازي وخت کې یو او غبراهټ را باندې راځي زړه مې داسې خوښ شي د لپاره څه وظیفه راکا دا یو ډیر یو مجرب او یو پاورفل وظیفه د غیرور تم خایم او چې څومره خلک او ټولو ته په دې کې اجازه ده چاته چې دا تکلیفي کوم یو انسان چې زړه غبراويږي یا زړه خوېږي یا زړه دړکن یا تیزیږي زړه سره جمله امراض چې څومره دي دی وایي چې زما دا زړه قوي شي درزيږي نه خوېږي نه غبراويږي نه نو هغه انسان د لپاره ډیره اسانه وظیفه ده د سحر مزنباد یو لسکرته د ماخام منځلباد یو لسکرته بسم الله دا ورته وایي چې کوم درود شریف دل ورزي اغه دی وایي او دا غې نه پسته یو لسکرته وایي پس رب باندې دا سلاس کیږي او دا وایي اللهم یا قوی یا مقوی دا یو ځل شو اللهم یا قوی یا مقوی دا دو ځل شو دا سی یو لسکرته اللهم یا غټ قاف رقه قاف ما تاسو ته بار بار وایم چې تلفظ صحیح پیوایي کنټینیو یا ساتي همیشواله په وکړی او تلفظ او په صحیح طریقه چې کوم طریقه باندې زار ته وخایم په هغه طریقه باندې وکا خامخه به د دې اثر وی لازمی تور باندې غبرهټ بدر باندې ناراضي یره بدر باندې ناراضي زړه به نه خوېږي درزيږي بنه دړکن به تیزيږي نه زړه به د قوي نور جمله امراض د زړه اغه نه به محفوظي څوک چې د زړه بیماری کې مبتلا ای اغه د پارم دا وظیفه ډیره مجرب ده چې یو لس کرته په زړه باندې لاس دی سحر مزنباد یو لس کرته ماخام مزنباد بسم الله الرحمن الرحیم درود پاک او دا غه نه پس وای اللهم یا قوی یا مقوی دا وظیفه کې کنټینیو وساتي دا جمله امراض بیا خدای پاک جل جلاله دغه وظیفه سره ان شاء الله تعالی خکا